خبر شوما چې د باجوړ سوات او د بونیر په نوم باندې یو سوال شروع دی په کلو کې زنانه ګرځي په بورقو کې او هغه تورې چنګڼیانې سي هغه چنګڼیان دي که سرې تور تور بورقې اچیلي دي او چاته وایي چې موږ د سوات یو چاته وایي چې موږ د بونیر یو چاته وایي چې موږ د باجوړ یو بالکل زما د کلی خلکو ته خواست دی چې هر کلی کې دقسې سوالګرې ښځې درالې دا نه د سوات دي نه د بونیر دی او نه د باجوړ دی سخت د الله ر طرف عذاب راغلی دی شکر و په هر حال کې د الله نه وباسو خو الله دې نه کړي چې زمونږ خویندې او میندې په دې دومره پښتنو کې او په دې دومره خوخو خلکو په دې دومره مالدارو خلکو کې یو طرف ته دی بچي اوبه وړي او بل طرف ته هغه په کلو کې وګرځي سوال دی وکړي بالکل دا پښتنې نه دي نه د باجوړ دي نه د سوات دي نه د بونیر دي دا هغه چنګڼیانې دي هغه تورې تورې جینکۍ هغه سوالونه چې کوي که چام ولیدې خط الکان ورته الکان په کلو کې وګرځئ بوډاګان نه که چا ولیدې دننه کوي کمرو ته خی ګوخمال کوي پلوړی ووښی وا دې اورېده دا بورقې مورقې ته لر کوي چې د بورقې دا بدنامي نوره نه کېږي 70% یې موږ پخپله کوو او 30% یې پسې دا نور خلک راغلي دي هغوی کوي جو 100% شوه او بل د الله خاطر وکړئ دا کم د مشروط خان زامن چې ځای که نه ځکه چې په دې کې داسې تنظیمونو واله دي چې هغه په بونیر کې هم لګیا دي په باجوړ کې هم لګیا دي په سوات کې هم لګیا دي خپل کار کوي که ویډیو کوي خو داسې طریقه باندې ویډیو وکړي چې خپل کار وښایي چې او مونږ یو فاونډیشن والی یو او یو ښکلی کار کوو نو هر سړی اپریشیټ کوي او هر سړی مرسته کوي خو دا نور چې کوم ډوک پوک والا ځای که نه او دا رضان هم اکټران جوړ کړي دي نو اکټنګ میکټنګ په بونیر کې نه چلیږي په باجوړ کې په سوات کې نه چلیږي په هغوی سخته ده ځکه چې اوس مې یو ویډیو کتلی وي ابی له 1000 روپۍ ورکوي او ما یې کې لګولی دی او ژاړي پکې قسم دی کوله ژړا ورځي ځان یې پکې هسې شرمولی مړه د الله خاطر وکړئ په هغوی څه دي په هغوی کومه سختره غریبانان د چا بچي په اوبو لاندې پراته دي د چا د کمرو لاندې زنانه پرتې دي د څوک په څه عذاب کړي څوک په څه عذاب کړي د فیسبوک خان د زامنو کار شوی دی یو طرف ته به ویډیو لګولي بونیر په سیلاب کې دا راووت او راشئ تفصیل در سره شیر کوم د تفصیل بچو ځان لم کار کتلی مړه خدایم غرق او ذلیل او تباه او برباد کا